بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په سټیج باندې ناستو ډېرو خوږو درنو مېلمنو، مخامخ راغلي والدینو صاحبانو او ډېرو ماشومانو، خوږو ماشومانو او د دې سکول ډېرو ګرانو استادانو صاحبانو، السلام علیکم. به ډېرې خبرې خو نه کوو، مشران ناست دي او دا موقع ډېره مزېداره ده، نو دا یو څو خبرې د ثواب دغه ګڼو چې وی کړو. ډېر زیات ښه لګي که نه چې په ګورمنټ سکول کې مونږ د ختم قرآن په پروګرام کې چې کوم دی تاسو او مونږ پکې شریک یو. دې ماشومانو له او د دې والدینو له لومبۍ د زړه نه مبارکي ورکوم او دې ټیچرانو له چې دې یو انیشیټیو اخیستی دی. والله ما ته ډېر بل شان ښکلې ښکلې راته لګي. 31 ماشومانو وي دلته ختم چې کوم دی دا کمپلیټ کړو، او دا د دنیا او د آخرت د ټولو نه غټه تحفه چې کوم ده که نه انعام چې کوم دی هغه دا دی. مونږ مسلمانان یو، زمونږ په دې خبره باندې کلک یقین دی. الله پاک د داسې قسمه انعام چې کوم دی د دې په برکت باندې مونږ له هغه جانکیم راکړي د دې ماشومانو په عوض باندې او د دې محنت په عوض باندې. علما ناست دي، خو وایي چې چاته دا انعام چې کوم دی میلاو شي، عملنامه ورته په ښي لاس باندې میلاو شي، نو دی په فخر سره خلکو ته وایي که نه ها امقرؤ کتابیه، خپل عملنامه به یې لاس کې نیولي او خلکو ته به یې ښیي چې راشئ زما دا عملنامه چې کوم ده دا وګورئ، په دې کې دا کار دی، په دې کې دا کار دی. و اما من اوتیه کتابه بیمینه، چاته چې په ګس لاس باندې عملنامه میلاو شي نا به افسوس کوي که نه قال لم یؤت کتابیه، ما ته خو چې دا عملنامه نه وي میلاو شوې نو ښه به وه. نو د دنیا دا لږ غوندې ټایم دی. زه ډېر زیاتو د ټیچران چې کوم دي، استادان چې کوم دي، والدین چې کوم دي، والله ما سره الفاظ نشته چې د دې لپاره زه استعمال کړم. یو انیشیټیو اخیستل دي. ګوره مونږ خپل کار کوو، پیریډ لو او سکول ته راځو، هغې مونږ ته تنخوا میلاویږي. مونږ سره یو پوج دی، پوج دا ماشومان نه دي، د دې کردار سازي چې کوم ده دا په مونږ باندې فرض ده. او چې کوم استادان لږ غوندې د دغه نه کورس نه هټ کر په دې خبرو کې دغه کوي، نو هغه الله پاک ولم عوض ورکوي او خلک یې هم مني. او هغه دغه والا خبره ده که نه چې لکه دغه ته اډورټایزمنټ دی، بیا ضرورت نه وي. زمونږ دا ماشومان اډورټایزمنټ دی. مونږ نن بغیر وینا د چا د وینا چې مونږ په دې سکول کې دا کوو، مونږ په دې سکول کې دا کوو، پلارانو ته دې کلي ته بل چاته د وینا نه بغیر دا ماشومان د دې خبرې اډورټایزمنټ دی چې په دې سکول کې یو نور هم ډېر ښه پروګرامونه وي، دا پکې یو ښه پروګرام روان دی. نو زما ریکویسټ دی والدینو ته مو ټیچرانو ته مو چې د دغه نه هغه دغه نه روځئ. څه فریادونه مونږ کوو دا سیسټم خراب دی، یا خراب دی، دغه خراب دی، نشو کولی، پلاران انټرسټ نه الي، دا ټولې خبرې شته زمونږ په دې علاقه کې، په دې ملک کې. د بلا خبرې داسې دي که نه چې هغه امپروو کول پکار دي، خو که چېرې مونږ د هغې امپروومنټ ته کېناستو او د هغې امپروومنټ سلو وي نو دا مونږ چې څه کوو دا به رانم پاتې شي. نو انشاءالله زما خو دا پروګرام مې ډېر خوښ شو. زه چې تر کومې پورې په دفتر کې یم انشاءالله چې زه کوم سکول ته ځم زما به هغې ته ریکویسټ چې دا زه پکې شروع کړم. زه سره خپل یو ایکسپیرینس شیر کوم. زه په ډاګې های سکول کې پرنسپل وم. مونږ سره سره 930 ماشومانو 930. زه چې سکول ته رالم ما سهار مال اسمبلی کې هغه ټیچرانو ته وی یو کار کوو، مې 15 منټه پې لګي دا واړه چې کوم دي به یو پېره الحمد وایي، 3 پېرې به کول وایي، دغه شان چې کوم دی آیات الکرسي به وایي، سوره اخلاص به وایي او درود شریف به وایي، او دې ټولې علاقې ته به د هغې ثواب چې کوم دی دغه کوي، ډیډیکیټ کوي به دا چې څونه مړي دي او دغه دي. مونږ سټیپ واخیستو. یقین وکړه په ډېرو های سکولونو کې چې کوم دی اوس دغه کېږي 10 منټه پې لګي، 10 منټه. او د دا ماشومان چې کوم دي د دې دا بېګناه پاک ماشومان دي، د دې د خولې دوا چې کوم دی دا الله پاک قبلوي یم. نو زما تاسو ته د سکول والو ته دا دغه دی چې چونکې تاسو سره خو د قرآن شریف ختمونو والا ماشومان دي، سهار مهال یو 10 منټه په دې باندې دا خبره د دې ټولې علاقې لپاره او د دې ملک لپاره پې دا وایې، او مونږ ته که د دې د ثواب پته ولګېده که نه چې د دې یو الحمد او 3 کول څونه ثواب دی. نو یقین وکړه بله د یو عالم خبره کوله، علما ناستې دي، ما په خوله باندې دا خبرې به لکه بل شانې د دې پوهې دي او د دې په مخ کې دا د نه شم ویلی. خو بهرحال
هغه وی چې د الف لام میم صرف په یو حرف باندې 10 نیکۍ ملاویږي د قرآن په یو حرف باندې 10 نیکۍ ملاویږي الف لام میم چې ته ووایې د الف 10 نیکۍ شوي د لام 10 نیکۍ شوي د میم وي دا یو ټکی نه دی بلکې بیا نوره دغه کړه وي دا الف چې کوم دی دا هم یو ټکی نه دی الف دی لام دی فی ده بیا ورپسې میم چې کوم دی دا هم 3 ټکي دي نو تاسو ضرب ورکړئ چې د یو الف لام میم څونه ثواب جوړیږي نو چې کله مونږ په ماشوم باندې د قرآن شریف ختم کوو دا مونږ ته له هغې پته لګي چې کله مونږ ته د دې د حقیقت راښکاره شي نو به ډېرې خبرې خو نه کول غواړم خو بیا د پلارانو ته د ماشومانو ته د دې نه مبارکي ورکوم تاسو ته دا وایم چې د دفتر ریلیټډ ملګرو ته ټیچرانو ته د خلکو ته وایم چې زموږ دفتر کې ستاسو څه قسمه کاري او جایز کاري یو مونږ تنګیږو په ناجایزو کارونو باندې چې مونږ کم کار نشو کولی مونږ ته یو سړی ناست دي یا هغه زمونږ رزق حراموي او مونږ ته یو سړی وایي دا کار وکړې نو هغه کارونه مونږ بالکل لکه سوال نه پیدا کېږي هغې ته مونږ غاړه نه ږدو باقي جایز کارونه به لا شي د خلکو وي نیغ دفتر ته راځئ مونږ هلته ناست یو زه خپله تاسو ته وایم داسې قسمه محفل ما په دارالارقم سکول کې ولیدو د یو سړي 2 بچي چې کوم دي حافظان شو ما هغه پرنسپل ته ویل ما بچي دي مې ماله به داسې 2 حافظان نه کړې نو هغه ما ته یې راوله که نه نو تېر شوي کال د ما 4 بچو په یو ځای باندې هغې سره حفظ کړی د ما 4 بچې دي 4 واړو سره حفظ کړی لکه زه خپل ځان په هغه خوش قسمتو پلارانو کې ګڼم چې انشاءالله دغه بچي به زمونږ په هغه جان کې د خلاصي سبب ګرځي تاسو ته میم دا دغه د دنیا دا خبرې چې دي دا د ضرورت خبرې دي چې څونه چا ډېره منډه ووهله ضرورت به په اسانه پوره شي زمونږ مین مقصد چې کوم دی د کامیابۍ خبره چې کوم ده دا هغه جان دی او زمونږ نه به دونه محنت نه کېږي چې څومره محنت د دې بچو نه کېږي خپل بچي چې کوم دي دې خبرې ته تیار کړي چې هغه زمونږ د نجات ذریعه وګرځي په ډېرې خبرې مې زړه غواړي چې د ماشومانو ته بیا خبرې کوم او زه د ماشومانو له د چیو دپاره یو 2 روپو اعلان کوم دغه تاسو له